کوم ګرانو کتونکو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د جمعې ورځ ده د کوټي چمن لو لار چې د سرانانو په مقام باندې دا کم پټرول پمپو مالکان چې دی بند کړی ده په دې وجه بند کړی ده چې دلته هر ورځ هر شپه یندې ورځ نشته چې د غلاوینه کېږي دلته د غلو مسله ګروپونه ګرځي په موټران کې ګرځي په ګاډیان کې ګرځي په دې ټولو صورتحال باندې ځلې انتظامیه خبره ده خو لیکن در اوسه ته پورې د تجارانو د ولس او د عوام ته تاسو ور کړی په دې اکل مسره څو کسان احتجاج کوونکي ولاړ دي سبب شتنه کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم برای ما خستان زموږ په پم کې پر ننیمه بجې باندې څلور الکوان ناشتي چې هغه الکوان څه کچلا هم دي زموږ پم سره څلور کسان غلي دي د مشنانو او د توپنچو او د اصلو سره او د موټرانو سره زموږ الکوان وهلي هم دي زموږ الکوان ټکولي هم دي الماری مات کړي دي درزونه مات کړي دي زموږ د پم په 8 لک روپۍ څلور موبایلونه لس زره 8 زره روپۍ د الکوانو په جیبو کې او ټي وي بمای بیټري او بمای د نور کم د پمپ ساز سامان شړې بالښت تک پلانې شي داسې په تسلی باندې زموږ غلا کړی د چې بالکل هغه ذات را دي چې ګس دا نه محسوسي چې دلته انسانان نشي یا حیوانات نشي او بل دا ډیره غټه غلطي ناجیزه سوی ده چې دا غلط څنګه غلي دي چې رالو زموږ هغه الک ته غوته ونیول چې کم الک د موټر کلی ور سره دي د یو ته د تا کلی راکه د نور سره کار نه لري هغه الک ول سوی دي زو بل سوی دي او هغه الک نه جوړ وو اپریشن هم کړی دي د پینډکس ته د هغه باوجود خدای بچاو کوي د مرګ څخه د موټر کلی د الک څخه په زور واخستلې د موټر کلی ودته څه معلومي شوی چې د الک څخه په داپم څلور کسان ناشي یا د کلی څخه په داس خپل دي دوی سخت ظلم بیا په دې په انتظامیه ولاړه بیا په دې په انتظامیه وګرځیدل بیا په پښین بازار په مین روډ کې ودوی ته پر دا ځای باندې ناکاوه لګیدل دا غلو د ناکاماته کله ناکای ماته کړ د ناکا تیر سلو د غله په داسه کې د لیویزو دروس ووتل نو په دا وجه باندې د مصر مل د احتجاج کړی دی چې در څو وخت پورې زموږ د خبرې صد معلوم نشي موږ کوشش کوو د بالا احکام څخه زموږ د درخواست د صوبایي وزیرانو د امپیګانو او د سرکاري د ډي سي صاحب د سي صاحب د تحصیلدار صاحب موږ د دې ټول مشکور یو او موږ د جوړ ته د خواست کوو زاری کوو چې موږ دوی نه وي مجبور سوي نن موږ په دې موټرانو کې زنانی وینو نن موږ په د موټرانو کې د مریضان وینو چې د خلک پر دې لار باندې روان دي د ازمز د پاره نو کول په کار خو موږ ودی شته دومره سخت مجبور شو چې سبا موږ یو الک پر جنازه پروتي خدای نه خسته داغه د مخ باید د چې موږ د خبرې مخنیوي وکړو او د مصر حکومت برپور تعاون وکړي او د مصر زموږ خپل عوام او زموږ بازار دا دومره نامحفوظ دي چې نن څه لس ورځې مخکې هم مشکېدل دي دکانداران شکېدل دي یقینا دا ویل کېږي چې دا اول وار نه دي دا څو ور نور څو واره وسو دا شل واره سوي دي ورنه دي سوي موټرسایکلان په بازار کې خلاص سوي دي سایکلان خلاص سوي دي نو مطلب معذور خلک ول سوي دي پر دنیا د واقع دلته نشته چې د نه پېښه سوي او انتظامیات څه موږ دا وایو چې انتظامیات د مصر تعاون کړی دي د د علاقې خلک دي خو مګر د هغه باوجود د خلک د مصر دوی سخت ظلم کوي ولې کوي پر چی شي کوي د بازار ولې دوی پسمانده دي د بازار ولې دوی وشاته دي دا وجه موږ دا روډ بند کړی دي دا وجه موږ د احتجاج کړی دي ګران کتونکو تاسو واوریدل چې دلته چې کم ظلم بربریت شروع دي په سپینه ورځ باندې یعنی پرونا ورځ باندې پرونا باندې غله راځي مسله کسان او خلک شکی د غوسه پیسې عطا کې دا رنګ غلامه د اوس پر نو اوریدل چې یعنی د پم کې بکم بلوچستان نیالي چې د لغلا کوي نو دین مجبور سوي دي چې د کوټ چمن د لو لارې د هر قسم تګ را تک پر مخ باندې تړلې ده او د دې غشتنه او مطالبه د څو پر زموږ خپل غله ارملاو سوي نه او زموږ وړي پیسې او تاوان راوړي دراغه ساده پر موږ ډالر نه خلاصو انتظامیه تقریبا دا رقم په غفلت کې ډوبه ده چې زموږ د ماښام د اذانو سره موږ ټوټل ګرد خلک بالکل بغیر سورسه سر د خلاصونه سورسته نشي ست په علاقه کې اما او شما ګرځي تقریبا د نن سه په وختي ما ډیره بغاره کړې ده
چې 15 اتسې د هغه څه مخکې د هغه څه بعد کې 15 اتسې سوي دي، د دې یو غم نه دی خوړل سوی. ډي سي صاحب ته موږ خواست کړی دی بار بار چې موږ ته انتظامیه رازیاته کړه، د شپې موږ ته ګشتونه راکړه. زموږ پر علاقه پمپونه کلاو دي، علاقه کې پریشانیانې دي، کورونه شکېږي. حتی اوس یې دا دی په روډو کې لاس واچوي چې په کمرو دننه سي، د کامرو څخه دغه غیر ضروري سامان لا باسي، پیسې خو پرېږده، موټران خو پرېږده، غیر ضروري سامان په سپینه ورځ باسي. نو اوس موږ که لیویزو ته ودرېږو، لیویز خوراکیان په ټوټل تاڼه کې د شپې 2 کسان دي، هغه ګشت کومه خواته وکړي، انتظامیه کمه ده. بار بار مې بغارې ورته کړي دي، د شادیزۍ سیدان د تاڼې د تقریبا 4 واره دته موږ اطلاع ورکړې ده چې موږ ته حمله راکړه، دا چې کښېنوه، د شپې ګشتونه کوه، خو لیازه د دې یو غم نه خوړل کېږي. موږ یې په تیاره کې کښېنولي.